چې په لمونځه ودرې بیا د کاروبار ایستوب کوي زه ته چې ودرې بیا په فیملی په خانداني او په دنیا سوچ کوي څه ورته وي چې یو سړی و چیرې په لمونځه سره ویلوړ وي بیا په دنه ورسته سره رټ شول چې مولوي صاحب درې ده وکړل که څلور ده وکړل یا دغه ورته چې نه په قرآن د لوړې وي چې درې وکړل سړی زه بیا په دا بالکل مې زړګی کارور دی چې بیا درې څرنګه وکړل چې درې ځکه وکړل چې دکاني نه مې څلور دي په هر رکعت چې زه یوه دکونه یوسف کوه ادری دکانی یوسفینا مشغول پیرا دغه ودی کون یوسف بشپړ پوته دی نو دا نه معلومه دا شو چې استوز درې کړي دي څلور یې نه دي کړي چې کله دال منځنه روشي داسې حالات په میشتو روشي بیا چې اندیس تړای خدای خفا ادا خل منځ بیا هیڅ اهمیت الله دې څنګه نشته صحابه تاریخ تر شوی علم منځ په کوله حضور صلی الله علیه وسلم بار بار تاکید کړی الله جل شانه خدا میشتو صحیح منځ کوي نه کی جوړ کی ایمیل منځنه دا الله قبول او مبرور وګرځوي او په کورین اکشن د خدای علم منځ ماحول جوړ کی او بل خصوص په دغه شهري نقشه انتهایی دل منځ د قضا کوله عادت ام شوی دی او بالکل په منځ قضا څخه خبره شمیري انا ایو انسان چې منځ قضو شي یاد ای چې دومره غمجان شي چې د دنیا سب کچھ د مپدا ولاګیدل دا د ایماندار خلک شان دی اوکشلای سړی وي درته وایي چې سودا نور خدای خیر کو خدای یې ګیل منځ ش کمزوره یالان کې نه کوي د مور ورا څوري د ژوند ودی وي دا خو د سسته خبره نه دا غاټ مجرم یې پکې مخ والا پاک ته درې دا د سسته خبره دا خو د افسوس خبره ده اصل شی په منځ مش خبره نه کړې ویش باسته د منځ سره ډېر احکام تړلې دي یو صحابي دی د حضور صلی الله علیه وسلم د څنګه المنځ وکړه مفهوم د حدیث داسې حدیث ویش دی خوش پیغمبر ته په لمانځه فارغول نه وروسته خوش پیغمبر ته راغی سلام یې ورچو ورسره ملاو شه لکه میشتو شویست منځونه وکړه اوژه پیغمبر ورته وفرمیل چې ملګریا ته لمنځ د وبورا وکړه فانک لم تصلی ته لمنځ کړی نه دی دا ورته وی چې د الله رسوله بیا ته مو په لمانځه پوهې که زه خدا نویس چک ټیټ خو مې وکړل بیا مې نه شپې پوهې که خوږه پیغمبر د لمانځه پیره طریقه ورته وشوه چې داسې کارور پې ټیټیږه داسې پې چږیږه او داسې کارور داره چې رکونه چک شي او چې تعدیل د ارکان د روشي سجدي په میانځ کښې ته نوسته کوې چرګ غوندې ماشي که مه وایه دا لمینځ نه دی بهار کې په ټوله ترتیب یې د لمانځه پوهېږه علما لیکلي دي چې کوم لمونځ ونه شي دا په زمره قبول نه شي د قضا کښې دی نو د یوه لمونځ قضا کول قصدن څومره جرم دی تبلیغ والا بار بار ذکر کوي چې کاسر سړی قصدن لمونځ قضا کو دمره سوه کوله دمره کولینو په جهنم کښې وي بل حدیث شریف شدریمی چې کوم سړی قصدن لمونځ قضا کوي 15 سزاګانې الله پاک ورکوي دغه لمونځخور ته چې قصدن لمونځ قضا کوي اول دا چې د ده وخت تېري و په ویل کښې ویل د جهنم یوه کنده دو نور جهنم پرید شي د ده نه پناه غوړي دا مره سخته دو چې کوم سړی قصدن لمونځ قضا کوي یو خو ټیکانه وخت تېري اوي او بله خبره ده چې د دومه سزو د لمونځخوره سړي دا دو چې د ده په عمر کښې برکات نه وي برکات دا مطلب هم ده چې خالي وی 20 کله وي د 15 که 100 کله عمر یې شي د ژوند د تېرولو کومې چارې دي او د ده نه نشي واخیستی اس لالا وګرځي او د دغې سړي د مخ نه علامات د اسلام د مومنتوب میټاو شي از جینا په درته لیده شي جواد لکه بالو او درام یې خوش پیغمبر فرمایي چې لمونځخور سړی مرګ ډېر د ذلت وي الله هم دا وساتي او څلورمه سزو د لمونځخوره بنده دا دو چې دا سړی ډېر د لوږې په حالت کې مري پنځمه سزو د لمونځخوره دا دو چې دای کله مري دامره زیوتو تجایوی چې که د دنیا سمندری نه وت شي، اده پیاس و بجاو نشی تنده و پیموتا نشی
د لمونځ خوره صرف په یوه حدیث چې دا 15 سزاګونې ذکر شوي دي. دغه سره علما په دې باندې ډېر تحقیقات، سوالات، جوابات، کتابونه په ډاک. سوال دا دی چې ځنې د نری باچون ورته وایي چې یاره ایستوزه لمینځ ده په خپل واقع خدای شه نشه کړی ځکه چې مزدیره نه وخت تر څه ډپټې نه پاشي پورې مصروف وه، خو بیا په بل وخت شه که دا یو معمول ګرځولی دی. قرآن شه الله فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لمینځ په خپل وخت فرض دی چې په خپل وخت چې نه وکړې لمینځ دی لوړ شه نه دی کېږي، دا دی قضو کې دی غذاب مستحق ګرځئ. ها کله ورې مجبورې نه لمینځ قضو هشي خوږه پیغمبر په جګه حمدک شه غلبن څلور دي څوره منځونه پلاپسې قضو شول او په واشه حضور صلی الله علیه وسلم کفار مشرکین د سخت بدعا وکړلې. بله خبره دا چې ځنې خلک معمول دا جوړ کړی دی سپیشل دی میش اورېنه چې عربې ته لوړ شي، فارن کنټري ته لوړ شي چې دوال منځونه په یوه ځای کوي. دوال منځونه په یوه ځای کول جایز نه دي د احناف په نزدیک باندې. صرف د حج یوه موقع ده حجونه تو پاته لګي چې حج کړی وي په عرفه او په مزدلفه باندې د مسپشین او د مزدیګر لمینځ لیا د ماشوم او د مخصطه لمینځ دوی موقع دا سردریمي چې واته جواز شته ده دغې نه ماوره المنځه اجتماع صلاتین په یوه وخت شه کول د دوله منځونه جایز نه دي. ځینې خلک بیا داسې وي چې کلمه وخت ډېر پې تغیر شه صورتي اجتماع وشي حقیقتي اجتماع نه لکه دا وي چې مسپشین منځ آخر دی یا مزدیګر اول دی. یا مسپشین بالکل په دا آخر شه وکړي چې قضا کېږي استیلشتې وي خالي لمنځ شي د مسپشین او د مزدیګر په اول شه وکړي. دا یو صورتي د ضرورت ته وجه نه دی جواز شته همیشه توسته پورا خو په مشکلات یک شي عام طور یې نشته دی. یاره یوه سوال بل وټو کېږي چې حدیث شریف شه خوردرېمي چې کیم سړی لمینځ نه کوي دا کافر دی. په حدیث شریف شه خو بار ډېر حدیث عمر ودلی وي او ډېر حدیث شه دا ذکر وکړي. بخاري شریف شه ارغلی، ترمذي شریف شه دا روایت ارغلی دي. شاید دا چې میش کیمه بار بار تذکری کی په دا کتابونو شو تو سره لیدلی وي. علما لیکلي دي چې دغه حدیث توجید وي دغه نه کافر معروف مراد نه ده چې د اسلام نه ووشت کفر دا ورنه راوت بلکې دغه نه کفر دونه کفر مراد دی یعنی په اسلام شه په غوړ نه غوړ ګناه دی یعنی د سخت حکم دی بیانول دی واجنه ده تا کافر ویل دي. بل حدیث شریف شردریمی چې کیم سړی منځنه قضا کوي کیم خلق منځنه نه کی کفر د اسلام په میانځ شه خالی یو کیل برید دی. دا برید خو خالی نه کو کراس چې وروړي کفر دا سړی د امر مجرم دی. مشفق پیغمبر محمد مصطفی چې د خپل امت ته پرو به قرار و سیناوې داس خوټې دره لکه دکچای چې پوس یورته ور پوس کې دغه امت پیغام شه. مشفق پیغمبر دغه منافقون په برک شوی څویل چې د موزله داوي چې دغه ځوانونه سره کې دی خلک کورینه اوس وځوا چې کوم خلکا لمنځینه تندري می لمنځینه کازو کوي او د لمنځي خروکی دي. بل یو سوال دا دی چې نه کله ورداسه هو شي چې موږ ورته چې اخ په کور مې اول وې د لمنځ منو یو ور شوی دی چې دای سره سمېږي د نر بچی لمنځ درته کازو وي دغه ته حکم دی دا د قضا په حکم شه دی دا هم په د غاټ جرم شه مبتلا دی که مبتلا نه دی. خوش پیغمبر فرمایي رفعت عن الامه الخطايا والنسيان مو امت باندې الله پاک دا مهرباني کړی دو چې غلطي ځنه وشي یا یو شاید ځنه یویر شي مو امت په دا الله نیولای نه دی خو وی سوال دا چې و سړی نه لمینځ یویر شو دو خو ډېره د شرم خبره چې اسم نه یویریږي لمینځ یویریږي ډېر لوی شرم دی ډېر غټ دی عیب خبره دو خوږه پیغمبر تو مشترنګداري دا واقعیا چې وویني چې دا موسی علیه السلام په مشوره بار بار الله ته په آسماني نقشه ور واپس کیږي چې امت ته مې امام ټوکه ترمیم وکړه 15 نه مانه 50 نه مانه سالویش نه دیرش نه هغه واقعیا چې خالي وویني سړی هرون پوتی شي چې داسې مشفق پیغمبر دا قربان شه د هر عمر د هر حکم د هر طریقې چې د امت ته پورا آخري موسی علیه السلام بیا ورته و چې دا 15 په برک شه ور واپس شه پیغمبره خدای پاک ته وایه
چې نور هر تاسو کده ورته چې شرمیږي ورتلای نه شو اسمه په دا 15 دا اوور سره کړی دی بس په دغه اکتفا شوی دو بخاری شریف صریح دا واقعیا ذکر کړی دو نو کچره یو داسه بدنصیب ای و چې دا لمینز کازوشا چلو شریعت حکم خدا دی چې په ګناګور نه دی آیا ادا په دا باندې قضا واج فرض دو کنال میز در ګرځوي ها کا بس لوټ شو نه یې چې باقاعده واجب القضا دی قضا یو خو خود حکوي په دا یوره دا استغفار وایي چې را خطو یو خور خو شو الله جل شانه په دا باندې انساني ولای نه دی المنځ سره متعدد په زراوي کپلاکاوي ورته وایي در احکام شاید کوم به شتړلې وي ورنه اصل شه مسئله امیج د توست احساس تو امیج د توست سوچ تو د سستیدو عبود کوریناوی سفید پوشای خلقوی دیندار خلقوی په کور شخام خاید ول منسخوروي او دا شی اهمیت نشته دی د رب په ذات قسم درته خورم په دا شیخانیس یک وانه یې چې کیم سړی منسخور وي چې نو د کور په خواند و پیږي نو د دولت په خواند و پیږي نو د زندګۍ په سکون و پیږي نو د زندګۍ په سرور و پیږي چې دینی نور ډیر عمل کوي عمرې کوي اجینه کوي صدقات کوي نصرتینه کوي د دین کیمه شوبه جماعتینه مدرسې جوړ کو د رب کائنات قسم چې دایر مسخور وي چې دوی د زندګۍ په خواند نه پیږي دوی به قرار وي به سکون وي به چین وي لمینز خو د مؤمن شان دی لمینز خو اشداء څرنګه محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قرآن یې چې محمد د ملګری خوشان دارای چې دیو رکوع کوي او دیو سجدی کوي او په لمونځو قیا ویلون حالات صحابه په براشر دریمی چې غیش وي په سیراتینا شاخ وي هغه ډیر درد لري چې روبوسه به مشوره ورته وکړه چې د پونکای خوش ته تام نه دی او چې دا کله هدا الله سره په خپل لینکس ترو کو د الله په مینا شکل اډیپ شي واته وزنه روبوسی واقعیات دا کې دی په دا باندې نو یې چې صحابه چې خوش تو تر تم کېدای نشوای چې په منځو ودارېدل هغه شوی دا سره وایي چې د محسوس کړي هانو د چیرې مې مطلب سیرات نه صبر شوی دی کنه دی دغه یونی مرخه کازو شي خو څو وکیل تراپا د کدو نو ولا پیراکیږي الله دا معافي وکړو زه د رب ذات کسان سړی زړه ته درد و چې یاره میز کازو کوي او بیا هم بس څو کې داسې معمولی شمیر کې الله جل شانه خدا متحد سیل منظر توستا ها د میز د توس په کوري نقشه تمام امت مسلمات د سیل منظر په اکمله طریقه ادا کول توفیق